بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باذن الله. خاجي په مکه سبق کې منګه د عطف صورتونو شروع کړو. د اول نه منګه دا سبق شروع کړو چې کله دوه جملې راشي او دویمه جمله ته په اولنې باندې عطف کې جامع د دې په کې موجود دي، واو عاطفه په کې راوړي او جامع په کې نو موجود نه واو نه علاوه نور څه په کې راوړي شو. کسا دا مقصود نه وي چې دا دویمه په اول پورته جمله تړه پورې بیا لري چې دا دوه جملې کې دا محل الاعراب ولای بني کما محل الاعراب نو دوه جملې پرې کې موږ ویل شپږ صورتونه کمال اتصال، کمال انقطاع او شبه د کمال اتصال او شبه د کمال انقطاع. نو ویلو چې کمال انقطاع علی چې کله دوه جملې د یو بل سره د خبر او د معنا په اعتبار سره مختلف دي یو بل او یاد سی وی چې مانن انشاوی او یو جمله دواړه دغوی لفظا او عبارت دواړه انشاوی او بل خبر وی او بل جنس لفظا خبر وی او معنی انشاوی. بیا کمال اتصال مونږ ویلو چې کله دیمه جمله د اولنۍ جملې لپاره دا تاکید لفظي وي یا دیمه د اول لپاره تاکید معنوي یا بدل الاحتمال وي بدل البعض وي او یا تنندا بیان وي. بیا موږ ویلو دریم نمبر چې لکه کله شبه د کمال اتصال وي او شبه د کمال انقطاع نو هغه په اړه کوم خبره تر شوې. بیا چې کله دوه جملو په منځ کې چې نه دا وصل به مونږ کله کو چې کله دوه جملې یو شان دي دا معنا او د لغت په اعتبار دوه سره او په دای کې چې یا د دوی په منځ کې توسطي نو دا د توسط چې نه د اول کې چې شپږ صورتونه جوړيږي او بیا چې اته صورتونه جوړيږي نو په دغه شپږ او اته صورتونه دا څنګه جوړيږي نو بدی کې پرونو کا بابا کسته پوس کړو نو دا اته صورتونه دې جوړيږي چې ګور دوه جملې چې دي کنه دا به خالی نه ده خو اول د سلا دوه جملې دي کنه دا دوه متفق دي متفقتان لفظا ومعنى. يعني یا به دې وی کنه چې دوه جملې پر یو بل سره متفق وي د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره او یا به دې وی چې دا متفقان بالمعنى. مطلب دا دی چې دا جمله چې دا به صرف د معنا په اعتبار سره متفق وي او دا په اعتبار سره متفق وي. بیا چې دا متفقتان لفظا ومعنى دي کنه دې دوه صورتونه جوړيږي. یو دا چې دوه با خبريتان دي لفظا و معنی. مطلب دا دی چې دوه جملې چې دي نو دا به د لفظ اعتبار سره به خبري وي او معنا په اعتبار سره به خبري وي. او دویم دا دی چې دا به انشائیتان دي یعنی دوه جملې چې دي نو دا به انشائي وي د لفظ په اعتبار سره او د معنا په اعتبار سره. صحیح شو نه؟ چې متفقتان لفظا و معنی چې دوه جملې د لفظ او د معنا په اعتبار سره بل سره متفق وي دا به دوه حال نه خالی نه وي. یا به دوه جملې د لفظ او د معنا په اعتبار سره خبريه وي او یا به دوه جملې د لفظ او د معنا په اعتبار سره به انشائي وي. پرې باندې پوه شئ. او چې صرف متفقان وي معنا نه چې صرف متفقان وي مطلب دا کنه چې د لفظ په اعتبار سره او د دوی اختلافي او د معنا په اعتبار سره نو دای په قسمونه دي. لاول دي انشائیتان معنا مطلب دا چې دوه جملې دي دا به معنا په اعتبار سره انشائي او دلیل دې وګورو خبريتان معنا. صحیح شو نه؟ چې دا متفقان د معنی په اعتبار سره نو چې د معنی په اعتبار سره دوه متفق وي یا به دوه انشائي وي د معنی په اعتبار سره دوه بسوي. اوس د دې چې د هر حال په دې صورتونو جوړيږي به چې اللفظان خبرانه دوه چې دوه جملې با د لفظ په اعتبار سره به خبري وي او د معنا په اعتبار سره به انشائي وي. واښوي دوه به د لفظ په اعتبار سره خبر وي او معنا په اعتبار سره بسوي خبر وي او یا مدي سوي چې الاولى خبر والثانيه انشاء. صحیح شو نه؟ چې یو جمله با د اوله جمله چې دا به خبر وي او دویمه چې دا به انشاء وي. واښوي او درېمه د دې اولت وي چې الاولى انشائيه او والثاني خبريه. صحیح شو نه؟ او څه دا چې دوه د معنا په اعتبار سره انشائي او تک قسمونه درې وړاندې دي نه چې دوه خبري وي
چې دواړه جملې د معنا په اعتبار سره څه وي خبر وي نو بیا به دواړه به څه وي اللفظان انشائیه چې دواړه جملې به څه وي لفظي به او څه وي انشائیه وي انشائیتان او یا به داسې وي چې اولنۍ به انشائیه وي او دویم به څه وي خبریه پوه شوئ او دا دریم نمبر صورت چې اولنۍ به خبریه وي او ثانی انشاء نوش حساب کتاب ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 او 8 دا دې کومندات څه دوی واځي چې دواړه جملې بلاولې چې متفق وي د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره بس معنا متفق وي چې دواړه د لفظ او معنا په اعتبار سره متفق وي بیا دواړه خبري به لفظ یا دواړه انشائي لفظ دواړه د متفق د معنا په اعتبار سره یا به انشائي معنی او یا به ترنه دا خبريه معنی انشائي صحیح او بیا د هر درې شروطونه چې دواړه خبري لفظ اوس د کتاب کې تاسو ته څه څه وګورئ دا پدې راځي چې فإذا اتفقتا ویل دو فإذا اتفقتا څه دغه ځای وایو فإذا اتفقتا کله چې ګوره دې دغه نقشه په ځین کې ساته وګوره ورته فإذا اتفقتا کله چې د دوه جملې متفق وي د خبر او د انشاء په اعتبار سره لفظا او معنا فقط نو ګوره الاول موږ کله متفقتان لفظا و معنا او یا بمعنا فقط متفقتان معا واښوي معنا واښو به معنی دی ويكون بينهما جامع دا مخ خبره ده چې ګاون په منځ کې جامع موجود دي دغه جامع نه موجود نو بیا خو د صلات تفصیل نه ويكون بينهما جامع بدلاله ما سبق من انه اذا لم يكن جامع فبينهما كمال انقطاع چې جامع بګنی نو بیا کمال انقطاع ده بیا ثم الجملتان المتفقتان بیا د دوه جملې چې متفق وي نو ثم الجملتان خبرا وانشاء دا بیا خبر وي یا به انشاء لفظا او معنا نو دوه صورتونه موږ جوړ کړو چې دواړه به چې متفق وي د لفظ او د معنا په اعتبار سره دواړه به د لفظ او د معنا په اعتبار سره خبري وي یا به دواړه د لفظ او د معنا په اعتبار سره مشوي انشاء وي واښوي ثم الجملتان المتفقتان بیا د دواړه جملې چې متفق دي خبر به او انشاء به لفظا او معنا قسمان دوه قسمونه شو کنه لانهما اما خبريتان او انشئتان دغه چې دواړه به خبري او دوه بسوي والمتفقتان معنا نو یک ودا شول کنه او متفقتان معنا چې دا سوري فقط 6 اقسام دي څو قسمونه دي نو متفقتان معنا موږ لاندې شپږ قسمونه ولیکل کنه بیا وای لانهما ان كانتا انشائيتين معنا وکذا معنا انشائي معنا نه متفقتان دي کنه او بیا انشائي د معنا نو بیا وای چې اما خبران لفظا یا بدوانه چوي د ګوره موږ لیکلي دي کنه یا الاول خبر والثاني انشائيه یا به ولې خبره دویم بسوي او بالعكس یا بسوي عکس شو کنه وان كان خبريتان معنا خو ګره کچره دوه خبريتين وي معنا نو فاللفظان اما انشاءان بیا به دوه لفظي به انشائي وي او اول انشاء والثاني خبر یا به اول انشاء دویم بسوي او یا بدلی بالعكس او بالعكس فالمجموعه 8 اقسام نو مجموعه شو فواشو به معنی هغه پوښوي نو دا اته صورتونه په دې طریقه باندې جوړیږي دلته وسره مصنف رحمت الله علیه د دوه د بار مثالونه ذکر کړی او نور د بار مثالونه ذکر کړی پوښښ به باندې پوښښ راوړل خپل سبق جامع ها وسوي کنه چې د دوه جملو په منځ کې د عطف بهله سیوی او وصل بهله کېږي چې کله د دا تاسو یو کس په صفاولي کې کنه چې بیا په دې ګروپ کې دا نور څه پینې پوي ها نو جامع دې ته ویل کېږي چې د دوانو په منځ کې جمع کوونکی شی وي یعنی موږ دا ویلو چې عطف او وصل دا به حل سیوی چې کله د دوه جملو په منځ کې جامع موجود وي جامع جمع کوونکی ولدا جامع چې ده کنه د دې مختلف حالتونه دي یا به دې سیوی چې د دې جملې با دوانو په مسندونو کې با دوانو کې اجتماع وي یعنی په اعتبار د مسند سره بدوانه یو شانتي وي او یا به دې سیوی چې په اعتبار د مسند له سره بدوانه یو شانتي دیندا وي پوه شئ کله دوانو په منځ کې جامع نه نو بیا خو عطف صحیح نه دی بیا د جامع قسمونه دي دغه د پوره به زو مخکې والجامع بينهما او جامع د دوانو په منځ کې ای بین الجملتين عند دو جملو په منځ کې یجب ان يكون باعتبار مسند الیهما
دا واجب دي چې په اعتبار د مسند الیهما او المسندین جميعا چې دا جامع بدوانه بیا مسند الیه په اعتبار سره یا بل مسند په اعتبار سره ای به اعتبار المسند الیه في الجمله الاولى والمسند الیه في الجمله الثانيه چې د اولنۍ جملې مسند الیه او د دویمې جملې مسند الیه په دې کې مطابقت وي جمع او اجتماع په کې وي جامع په کې وي وكذا المسند في الاولى والمسند في الثانيه او دا رنګ په اولنۍ جملې مسند او د دویمې جملې مسند دا به یو شان دي لکه ته يشعر زيد ويكتب زيد شعر ما لیکل هم کوي نو ځل دغه ګوره د شعر او د کتابت په منځ کې چې نه دا سره دا مناسبت دغه اجتماع ده پکې مناسبت للمناسبه الظاهره بين الشعر والكتابه زګه چې مناسبت ظاهر ده د شعر او د کتابت په منځ کې وتقارنهما في خيال اصحابهما او بل د تلاوت باندې د خپل اصحاب په خیال کې مقارن هم دي یعنی مقارن دي بل سره چې کم کس سینې دا کتابت کې شعر کوي جو کاتب کم چې کاتب جو شاعری کم چې لکه مطلقاً نو کم چې ادبا دي دوی مثال ويعطي زيد ويمنع دلته ګوره د اعطاء او د منع باندې په اعتبار سره جامع به موجوده مناسبت به موجوده دغه چې اعطاء او منع د یو بل ځای د سری متضاد دي ويعطي زيد ويمنع لتضاد الاعطاء والمنع دغه چې اعطاء او د منع په منځ کې تضاد موجود دی هذا عند اتحاد المسلمين وذات باندې هغه صورتونه چې په باندې کې مسلم یو لکه بيشعر زيد ويكتب کې بيشعر زيد کې يشعر فعل زيد ولا فاعل او يكتب کې ضمير فاعل له فا ضمير راجع دی زيد ته نو دلته کې مسلم یو شان دي ابو مسند کې چې دا لکه دی بل سره مناسبتونه موجود دي پوه شئ واما عند تغايرهما او کله چې دا مسند الیه چې دا مغایر وي مسند الیه څه وي مغایر وي نو فلا بد من مناسبتهما نو بیا په دې کې مناسبت دا ضروری دی لکه په دې د مسند الیه کې مناسبت ضروری دی په دې مسند الیه کې یو بل سره کما اشار الیه بقولی لکه څنګه اشاره کړی دا وزید شاعر وعمر کاذب نو اوس ګوره دا مثال به هله سی وي چې کله زید او عمر یا خو یو بل رونی یا یو بل دوستانی یا یو بل دشمنانی کله دوی په منځ کې هیڅ مناسبت نه نو بیا زید شاعر او عمر کاذب ویل سی دي پوه شئ وزيد طويل وعمر قصير وزيد طويل وعمر قصير دلته دا طويل او د قصير د یو بل سره مناسبت شته او کده زید او دا عمر د یو بل سره مناسبت وو یعنی دوا یا خدوان نو یا دوانه ملګری جو بیا صحیح ده او کچرته د دوی یو بل سره مناسبت نه هیڅ قسم نو بیا دا زيد طويل وعمر قصير دا ویل نه راوړي لمناسبه بينهما ذکر دوه په منځ کې مناسبت ته ای بین زید و عمرو کل اخوته یعنی یاخذ ورولې نسبت ته او صداقت یا د دوستانی نه او العداوت یا سره د دشمنی دا نحو ذلك وبالجمله يعني اخلاص خبردار خنا خلاصه دا يجب ان يكون احدهما مناسبا للاخر چې په دې دوه کې به یو چنده به بل سره مناسبي ومناسب وملابسا له ملابس به سره مناسبت نوع اختصاص او یو قسم له خاص والا بریګ راځي بخلاف زید شاعر وعمر كاتب بدونها وې کته زید شاعر او عمر کاتب نو نو دلته اگر چې د شعر او د کتابت په منځ کې مناسبت شته او کله زید او د عمر په منځ کې نه ولي و نه پکې دښمنی و نه پکې ملګرتیا و نو بیا دا مثال صحیح نه دی بدون المناسبه بين زيد وعمر فانه لا يصح بدان نسي دا ترجمه نسي وان كان المسندان متناسبين اگر چې دوه مسندونه دی ول سره مناسب دي او بل وان احد المسندان اگر جو متحد مسند ولهذا حكموا بامتناع دی وجنا دوی علماء فیصله کړی دا چې دا مثال جننه دا ممتنع دی خفي زيق وخاتم زيق چې زما موزه دا تنگ ده او زما غوتې تنگ ده نو دلته دا مسندونه خو د ځوانو یو دی مسيقون زيقون دی لیکن د خاتم او د موزه د خف د موزه او د غوتې د بل سره مناسبت نشته ده مناسبت نشته ده لهدا دا مثال جننه صحیح نه ده خفي زيق وخاتم دون وبخلاف زيد شاعر وعمر طويل مطلقا او زيد شاعر وعمر طويل دا مطلقا دا مطلقا وي مطلقا دا معنا چې لکه زید او عمر دی ول سره ملګرتیا ثابت نه کوي دښمنی ثابت نه کوي اي سواء كان بين زيد وعمر مناسبه لم تكن وې دلته کې زید او د عمر په منځ کې مناسبت یو غني خو بیا دا مثال غلط دی ولی ځکه چې د شعر او د قوالت د یو بل سره مناسبت نشته ده مسند کې مناسبت نشته ده
واچو به باندې نو دا خبره ده چې د مسند او د مسند الیه د یو بل سره چې کله مسند الیه په ځوانو کې وي مسند الیه په ځوانو کې نو بیا با مستدینو کې او مستدینو کې مناسبت پکار ده اگر مسند الیه د هر جدا جدای نو بیا با مسند الیه کې هم مناسبت چیرنده وسره پکار ده په مسند الیه کې هم مناسبت وسره پکار ده فانه لا يصح زكدا سين لعدم تناسب الشعر وطول القامه زكا چې دا شعر دا او د طول القامت یعنی د اوږدول قامت د ول سره مناسبت نشته نه مې اسکاګي وای سکاګي دا ذکر کړی دي کنه وسه دا جامع منغوي کنه چې د دوانو په منځ کې با د مسند او د مسند په منځ کې با جامع به موجود وي په اولین جمله کې چې کوم مسند ده د دویمه جمله سره به نسبتي دا دویمه جمله کې چې کوم مسند ده په اولین کې مسند په دویمه سره دې کې به جامع موجود دي نا سکاګي رحمت الله علیه فرمای چې دا جامع په درې قسم ده یو جامع عقلی ده یو جامع وهمی ده یو جامع خیالی ده عقلی وهمی او سو خیالی وای چې دا کم مفهوم یعنی کم څه چې زمونږ ذهن ته راځي کنه دا غي چې ادراک کولېږي نو د دې په قسمونه دي یا به امر کلی یا به جزئی امر کلی به یا به سوي کلی او جزئی کو پیژنې کنه یاره ها کلی څه ته وای او جزئی څه ته وای چې شرکت پکې نه کولېږي نو زمونږ په ذهن کې چې کم څه راځي کنه د کم څه چې ادراک کولېږي یا به جزئی یا به سوي کلی به که جزئی نو لکه دې صورت دا صورت نه عبارت ده دا غي صورت زموږ ذهن ته راځي یا به د معنا نه کله صورت نه عبارت وو نو د دې مدرک دا حس مشترک ده لکه دا اثر نه اثرو دا پدری لغه باندې تقسیمي پدری حصو باندې تقسیمي اولنې حصے ته ویل کېږي حس مشترک د سره اولنې حصے ته سوې ویم سره خزانه خیال ٹھیک ته خزانه خیال د سر درې حصے دي لاولنې حصے کې حص مشترک وي په اول سر کې لکه حص مشترک وي او بیا بسوي خزانه خیال بیا په دې بس دویم نمبر حصہ کې چې کنه اول کې قوت متصرفه او په دویمه کې وی وهم او دریمه حصہ د قوت حافظه وز ګورې دي دا وای کله چې انسان یو سیز ویني نو د حواس ظاهره په اعتبار سره حس مشترک د ادراک وکي لکه ما د سترګو په ذریعه سره یو سیز ولیدو نو زما حس مشترک ما ته وې چې لکه د پلان کې یا ما د غوګونو په ذریعه سره یو سیز واردو نو حس مشترک وې چې دا څه ده او چې کله د غسیز د ماده ذهن نه اوزي لکه مطلب ته ما خواته دی کنه نو د حس د حواس ظاهره په ذریعه سره د حس مشترک ماته ادراک وکړي چې دا سره ده سعید انور ده خو چې کله دا سعید انور د ماده ذهن نه لاړو دا که د ماده د مخ نه لاړو نو حس هغه ظاهري ختم شو کنه خدای د ما سره په خزانه خیال کې اوس موجود ده که زما د مخ اوس سعید انور څوک نو واخلي نو زما ذهن ته دغه صورت راشي اگر چې د مخ ته نه راځي او دغه صورت مخ ته راځي پوه شو بینه باندې ها او که کم جزئی وا خدای هغه د صورت نه اعتبار نه کیدو د معنا نه اعتبار کیدو ناغه زما په ځین کې چې کله راشي کنه د ادراکي نه د وهم په ذریعہ سره کیږي پس سره کیږي د وهم په ذریعہ سره لکه تا ته چې هغه بلا را روانه ده بلا نو بلا ته لله وهم ده دغه ته وهم ویل کی دا د ادراک په وهم په ذریعہ سره کیږي او د دې هغه د چې دا بیا چې کله وهم شي ختم شي نه بیا چې مګي په قوت متصرفه کې او چې کله د کم څه زمون په ذهن کې راځي په خزانه خیال کې چې مګي هغه مفهوم کلی او کلی که مفهوم کلو نه دی ادراک بیا عقل کوي ادراک بیا څه کوي عقل کوي نو ما وی چې هغه مفهوم چې داغه ادراک کولېږي نه بل دوه حل نه خالی نه یا امر کلی یا بسوي جزئی به که جزئی نو یا په صورت نه دغه عبارت او یا په معنا نه که صورت نه عبارت اول د حواس په ذریعہ سره د حواس په ذریعہ سره د دې هغه مدرک څه شي حس مشترک وي واښو باندې صحیح حس مشترک او بیا حس مشترک چې کله د ذهن د مخ نه لري شي بیا بسګي په خدانه خیال کې او که امر جزئی چې دا معنوي
لري مدرک بسوي وهم لکه اوس بيزه چې نه کنه دا شرم نه یریږي بيزه د شرم نه یریدل یا لکه شر بيزه یریږي چې د شرم مخ مراونی سي نو دا شرم دا خو نشته یا لکه ګوره اوس د چې دی لکه مثال بعض علماء د لیکل لري چې په یو ځنګل کې ته یې او تاسو سره یو ملګری دی او هغه ملګری چې نه الله دې موږ ته ونه کوي لکه وای د چا چې پلار مړ شي دغه یو په بهر ملک مړ شي بیا راشي ته سره په امبولانس کې आवाज نه سي په دې امبولانس کو سره आवाज نه سي یا دې په ځنګل کې تاسو سره ملګری تل دل دې مړ شوی دی نو اوس عقل غوتا دا وای چې دا سړی مړ دی ځکه ځان ستاره مګه څا وختو حال د ډاکټرانو را چوټي کو په امبولانس کې پروت و هغه را چوټي کړه چې دې مړ دی خو ته سره اوس یې یوازې نه ستاسو ذهن کې دا خبر راځي چې دې بو سره پاسیو زما سره به خبري وکيو دې بو سره پاسیو ما به وایره تکه ته وهم وي پوه شو مې باندې دا دې څوي وهم وي دا اکثر خلک بلار په شپې ریږي ورته موزه بلار شو ځا بلا څه شي دې صورت تاسو نه راځي او معنا تاسو ته راځي نو دا دې وهم ویلېږي پوه شو مې باندې نو دا وای چې امام سکاکی رحمت الله علیه چې کله یو داسې مناسبت وکنه چې دا عقل په اعتبار سره یعنی په عقل کې دوه سنې ولې کولو نو دې ته جامع عقلی وای اګه بجه یا په وهم سره دوه سنې ورکول دی چې کول په جهاد وهم سره یو ځای کو جامع نو دې ته جامع وهمي ویل کېږي اګه په خزانه خیال کې دا یو ځای کول دا یک مناسبت نو دې ته ویل کېږي جامع خیالي هغه په شو مې باندې نور خبره تر ان شاء الله سبب وکړو یاد وشي